خوشحاله یم چې موږ او تاسې په داسې یو مراسمو کې او په داسې یو پروګرام کې سره را یوځای کېږو او سره وینو چې هغه د دې هېواد د پرمختګ دپاره جوړ شوی او د پرمختګونو او د کامیابیو یو نندارتون دی. زه ټولو هغه انجینرانو، کارکوونکو او ورسره همکارانو او پیلوټانو ته مبارکي وایم او د زړه د کومې مننه ورڅخه کوم چې د هېواد د هوایي ځواک په بیا رغولو او بیا فعاله کولو او منظم کولو کې یې زیار ایستلی، کوشش یې کړی، بې له کوم معاشه او بې له کومې تمې حاضر سوي دي په دې سختو شرایطو کې او د ملت او د هېواد او اسلامي امارت ته یې خدمت کړی دی او کوشش یې کړی دی چې په خپلو خدای ورکړو صلاحیتونو او استعدادونو زموږ هوایي ځواک یو ځل بیا فعال او راته منظم کړي. ډېره مننه ورڅخه کوم. الله تعالی دې د دوی ستړیاوې، تکلیفونه، زحمتونه او کوششونه په خپل دربار کې قبول کړي. موږ به یې هم انشاءالله تعالی نه هېروو. دا چې موږ وعده کړې ده د افغانستان د ملت سره چې زموږ هوایي ځواک به پر خپلو پښو باندې درېږي او آینده هوایي ځواک به د افغانستان داسې یو هوایي ځواک وي چې هغه به پر هیڅ بهرني قوت او پر هیڅ بهرني هیواد باندې متکی نه وي، پر خپلو پښو به ولاړ وي او د خپل هیواد څخه په خپله دفاع کوي. انشاءالله و دې هدف ته موږ پر لار یو او نږدې کېدونکي یو. زموږ هغه تیارې او هغه هلیکوپټر چې د هېواده څخه ایستل سوي دي او ځینو هېوادونو راڅخه ګرځولي دي، زه اعلان ورته کوم په ډېر احترامانه شکل باندې، په ډېر احترام سره چې زموږ کومې تیارې چې تاسو سره ولاړې دي هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راولئ، بېرته یې راواستوئ. دا د دې ملت او د دې هېواد شتمني ده، مالک یې دا هېواد او دا ملت دی. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي. د دې هرې تیارې د هر نټ حساب به ورسره کوو. هېڅوک نشي کولی چې زموږ هوایي ځواک یا زموږ تیارې او زموږ هلیکوپټر او جهازونه دا خپل په هېواد کې بند وساتي. زه غوښتنه ورڅخه کوم، په ډېر احترام غوښتنه ورڅخه کوم، زموږ حوصله دې نه ازمایي او موږ دې نه مجبوره کوي چې په ورته عمل باندې حتی الامکان چې په وس مو پرایي په هغه لاس پورې کړو. ولو که موږ ضعیف یو، ولو که زموږ د حکومت ابتدایي شوي دي، ولو که موږ نسبتاً و دوی ته پر خپلو پښو ولاړ تر اوسه پورې لا نه یو، خو بې غیرته نه یو او چاته دا اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ شخصي شتمنۍ کنګل کړي او یا زموږ شخصي ملکیتونه راڅخه وګرځوي. لہذا دوی دي زموږ تیارې او زموږ جهازونه، هلیکوپټر دي که هر څه دي، هغه دې بېرته راته واپس کړي او را دې ولي و دې هېواد ته. که یې نه راولي نو بیا موږ کولی شو چې خپل توس مطابق عکس العمل وښیو. ډېره حوصله مو کړې ده، ډېر صبر مو کړی دی، نور زموږ حوصله تمامیږي. ټول هغه پیلوټان چې د دې هېواد څخه تللي دي، هغه انجینران، هغه د هوایي ځواک کارکوونکي چې د طالب د وهمه یا د اسلامي امارت د وهمه څخه او یا د شخصي ګټو په خاطر د دې هېواده څخه وتلي دي او هېواد یې پرېښی دي، موږ دعوت ورکوو رادي سي. راسئ پوښتنه وکړئ دغه کسان چې دا دلته یې پاتې سوي دي او خدمت یې کړی دی او تر اوسه پورې اخته دي، چا یې قدرداني نه ده کړې، چا مننه نه ده ورڅخه کړې.
موږ ډېره مننه او ډېر قدردانۍ کوو د هغو کسانو چې د امریکایانو د بلنې سره سره یې د هغوی بلنه نه ده منلې او د دې وطن او د دې هېواد مینې ورباندې غلبه کړې ده او پاته سوي دي نن د اسلامي امارت تر سیوري لاندې د دې نظام تر سیوري لاندې د هېواد په خدمت اخته دي هغه کسان چې تللي دي هغه دې هم راسي او خپل خدمت ته دې دوام ورکړي هېڅ ستونزه به ورته نه وي هېڅ مشکل به ورته نه وي تر تېر ګوډاګي رژیم به یې موږ ډېر احترام وکړو تر تېرو وختونو به موږ د دوی ډېره قدرداني وکړو دا سرمایه ده د دې هېواد موږ نه غواړو چې دا په بهر کې پاته سي او یا په پردیو هېوادو کې بې قدره سي